أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ اختتام دے دو آگے مختصر دور تفسیر تند 24 مئی 2017 باندے شروع کړو د روزې نه دوره د مخکې نن 22 جون 2017 دی بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها سورة الشمس اول آیت ندانو ماخوذ دے سورة الشمس سنن نسائی حدیث سنن نسائی 999 میں اگا معاذ بوگد منسکو دے زیادہ مقتدیان زمیدارو نبی سلام و تویچو گورا معاذ خلق فتنہ کے ماچو سورۃ الشمس سورۃ العلا سورۃ الليل سورۃ العلا كنت سورۃ الاولى نموزینا قبیلی او وسړي راغلی صحیح مسلم کی حدیث ته غیباس کو په تقدیر په مسله کې نبی صلی الله علیه وسلم جواب کې دایتون ولستن ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها دا صحیح مسلم حدیث ته صالحی لیکلی په کمزوري سند سره موضوعی متن او سند سره چا جسرت الشمس لستو گویا کہ آغا غټول سدنا خیرات دل چې بای باندې نور اس په میرانا پروزی افاجلی کی حاشیۃ الصحاب کې دا حدیث موضوعی ہے من غلط ته ځان نه چا جوړ کړل دي ربط مخ کې سره دا شانته دي مخ کې دوه ډلې بیان کړل کنه دوه ډلو تذکرہ شوی و دې صورت کې فرق بدای پمینس کې خي تفریقہ پمیند دو فریقوں کے دا صورت دعوی دا والشمس وضحاها گواد انور وضحاها گواد روخانتیا دا دے رڑا دا دے دا گوادا والقمر گواد سپوگ میں ذات لاها کل چراشی پد انور پسے والنهار او گواد روز ذا جلاها کله چې دی یعنی نور روحان کی واللیل گواد شپه ذا یغشاها کله چې پټ کې دین وردا والسماء گواد اسمان وما بناها گوادی هغه جوړې دل دې اسمان جوړې دل یادي والارض وما طحاها گواد زمکا وما طحاها گواد هغه چې دای په طریقه را وړولې دا هغه طریقه هم گوادا ونفس وما سواها گواد نفس وما سواها گواد آغا چه دی خبره برکڑی دی فالهمها نا اغلی پورا پویا ورکڑی دا فجورها دا بدی داغا و تقواها و تقوا داغا نفس دی نفس تا اللہ الحام کردی دا فجور و تقوا قد افلحا یکین کامیاب شو من زکاها سوک چه دا خپل نفس پاک کو ضمیر نفس تراجے دی وقد خواب یکن ناکام شو من دساها چاچه دیکھ ککڑ کپا گنا کذبت سمود بتقواها دروغ گنو سمودیانو بتقواها دخپل سرکشی دا وجه اذن بعثا کل چی روچت شو اشقاها زیاد بدبخت آغی فقال لهم نؤوی لغیتا رسول اللہ دا اللہ رسول صالح علیہ السلام ہو کنا ناقت اللہ چی جہازو کی دا اللہ دوخی وسقیاها وخیالو ساتے دا غیدو بود اسکلو دا نمبر فکذبوه ندی اغا دروجن کو فاقروها دی اغا اوخا ٹکڑے کا فدمدم علیہم نپدی باندے تبایرا استا ربهم رب دی بزنبهم دی دا گناہ دا وجی فسواها برابر اکرلغا ولا یخاف اغنی یریک عقباها دی کار دا انجامنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکارڈنگ کی جب لمون اگر کو باقی کی پورا تصویر کا واقع لے لیکن سورۃ اللیل اول آیت نا نم ماخوذ دے اکا حدیث تے کم چ ما وقت ویل معاذ ذی فضیلت کے نقل لے چاچی سورۃ اللیل ولستو تفسیر صالح بھی لکھی اللہ تعالی بدل دمر اور کی دے بر رضا شی دے با تنگے نہ بچ کے اللہ پدا سانتیا راولی حدیث موضوعی ہے مخ کے تفریقہ بیان شو دو ڈلو کے عاقبت و جزائے داغی بیان کرو دل کے با تفریقہ و جداوال بیانی پا عقیدہ و پا عملونو کے پا آثارو کے امدغا دا صورت داوام دا
واللیل گواد شپا اذا یغشا کل چی خورشی والنهار گواد رز اذا تجلا کل چی روخانشی وما خلقا گوادی آغا چی پیدا کری دی الذکرا نارینا والانس و زنانا ان سعیکم یکن استاسو گٹا لشتا خامخا جدا جدا دا فاما من آتانا غسوک چی خرچ کو دا اللہ پلار کے خرچوں کو واتقوا پرهیزګاری اختیار کړه وصدقوا رشتنی او غنو بالحسنا خانجام فسنيسره نخام خاصان بكو وغتا لليسرا دا سنتیا لار واما من بخل ورا غسو کی شمته وکړه واستغنا بے پروا شو وکذب بالحسنا دروجنی او غنو خانجام فسنيسره نخام خاصان بكو وغتا للعسرا دا سخته لار فما یغنی عنه ماله سفیدہ بورن کی دتا مال ددو اذا تردہ کراچی پکند کیو غرزیگی جہنم کندہ ان علینا للہدا یقینا اشتدی زمون پزیما للہدا خامخا بیان دا ہدایت وان لنا یقینا زمون پہ اختیار کی دی للآخرت والاولا خامخا آخرت و دنیا فانذرتکم نارا تلظا نما تاسلا یرد اکلا دا ورنا چی لمبے وخی لا یسلاها دیتا بنور داخلی گی الا الاشقا مگر دیر بدبخت الذي كذب وتولى دا بدبخت آغا سوک دے چھ دروجنیو گنو وتولى مخیوالو وسیجنبها الاتقا او خام خالدی ورنو محفوظ ساتلشی الاتقا دیر پریزگار الذي دا پریزگار آغا سوک دے یؤتی مالہو چخپل مال ورکی یتزکا دا پاکیزگی حاصلو دا پارا وما لأحد نشتا دا ہچا دا پارا عنده من نعمت پدبان دے سیسان تجزا چی بدلے ورکولیشی الا بتغاء وجه ربه الاعلى مگر پتلب وجه ربه دردا منتیا در رب خپل الاعلى چی پورت دے ولا سوف يرضى زرد چی دے برزاشی دیل اور کا نبی ابو کتاب راولی بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى سورة الضحى مخ کے تسلی و امت تا دی صورت کے تسلی دا نبی تا آغا مخ کی صورت دا لیل نشورو دا ضحى نشورو دے نام یو ربط دے آیت اول نم ماخوذ دے سالبی موضوعی سند سر لیکلی موضوعی متن و سند سر من قرأ سورة والضحى چاہجی سورة الضحى ولستو موضوع اصل کے دا صفت دا سند دیکھا دا متن ندے من قرأ سورة الضحى چاہجی سورة الضحى ولستو ضحى ساخ وقت ویلی شکنا نا اللہ با محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا لغد سفارت ہجرت ورکی دنیا کے جسم یتیمان و بے اسر خلق دی داغی لس گناہ نیکے باورکی دا حدیث موضوعی دروجن دے لیکن درے اوامر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا درے انقلابات کے درے اوامر دی گورا مونگ تعالی یتیمیں پا وقت کے ٹکانا رکھا تا تا تفصیلات دیمان نو مولم تا تو خول غریب مونگ مالدار کرے تا درے کار گوا والضحا گوا دے وقت ساخت واللیل گوا دے شپای ذا سجا کلچ اغولیگی ناتونو والسی ہوئی ذل پر واللیل دی والضحا ټول دروغ ہوئی سڑے قیامت تذکرہ کی گا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیل و ضحا وڑو دا غو سخ محرفین نے تحریف کی گوا دے شپای ذا سجا کلچ اغولیگی ما ودعکا تنے پر خودلی یا نبی رب کا رب خپلو او وحی لگرز بند وکنا وما قلا نستانا بیدار شوی دے وللآخرتو او خام خارستانے دور ستارستانے حالت خیر لکا غرد استادا پارا من الاولا درنبنینا ولسوفا او خام خازر دیعتوی کا ربو کا درب کی تا تستا پروردگار دمرسو فتردا چتب رزاشین علم یجدک یتیمن آیات یتیم نبی مندلی فآوا ناستوک دے در نکلسو ووجدک ضالن اتی بے خبر مندلی مانا گوری گمراہ ہونے بخپل با گمراہ شی تو اللہ حیران ہو منتے بے خبر ہو منتے فہدان لارے در تو خودلا لارے تو نہ خودلا سو
ووجدك عائلا في محتاج منذ فاغنا نغنی نکلسو فاما الیتیم نسوک چی یتیم دے یو حکم فلا تقهر اغم دباوا میزورا واما السائلہ سوک چی سوال کا ان کے دے فلا تنہر نغم مرٹا دینی سوال کا ان کے دا دویم حکم دے درم واما بنعمت ربک او ہر چستا درب نعمت پہ فحدث نغ بیانوا درب نعمت بیانوا قرآن بیانوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانشراح علم نشرح لك صدرك آیا ندا پرانستے منگستا دا پارسینستا تسلی و نبی سلام تو اخلاق و تمخ کی اخول دری اخلاق دی صورت کم تسلی دا اور تشجیع و تحذیر ورکی پداوت باندے اول آیت نم ماخوذ دے تفسیر سالبی لکلی موضوعی حدیثی لکلے دے چاچی علم نشرح اولوستو نگویا دیوے مال اللہ سے وقت کرا گئے چیز دیر سخ پاوما اغزما بوش پکوئی موضوعی حدیث دے علم نشرح لکا صدرک آیا ندا پران استلے منگستا دا پارا اے نبی صدرک استاسینا ووضعنا عنکا وایا منگا ندس پکڑے وزرک استا بوجو سانا بوج منگ لرکو الذي غبوج انقذ ظهرك چما طول استعملا ورفعنا آیانا دا پورتکڑی منگستا دا پارا ذکر کا آواز تا تذکری اوچتی دی ہر بان کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغستی شی تروسا پورے فإن مع العسر يسرا یقین اشتد ہر مشکل سرا سانتیا ان مع العسر يسرا یقین اشتد ہر مشکل سرا سانتیا تکلیف سرا بسنا سرا لار موجودی بولے فَإِذَا فَرَغْتَ اے نبی کلجت فارغ شید دین دا تبلیغنا فَانْصَبْ نملا اترا عبادتا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ اور خاص پل ربطت رغبتو کا اغتا محبت ساتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التین والتین والزیتون گواہ دے کوہ تین ورد تین نوح علیہ السلام اگر جماعت آگا لاکی مراد دی والزیتون گواہ دی کوہ زیتون دا عیسیٰ علیہ السلام اگر جماعت آگا لاکی مراد دی اول آیت نم ماخوذ دے صحیح بخاری کے حدیث نقل لے نبی سلام سفر کے وہ یو رکعت کے سورۃ التین بیلوستو تین والزیتون صحیح بخاری حدیث دے سند صحیح دے سالبی لکلی موضوعی سند سرا چاچی سورۃ التین الوستو اللہ تعالیٰ بدلت و نعمتنور کی ترسوچ دنیا کی عافیت و یقین سربا دے وقت ری مرگ نفس بر اللہ دائے خلق برابر ثواب اور کی چلا صورت لستی مخ کے شان دے نبی بیان شو دے کے شان دے انسان بیانی مخ کے صدق در رسول و دل کی توحید بیانی والتین توحید کم دے بیانی علیہ اللہ باحکم الحاکمین والتین گواد غردتین کوہتین دا بال ڈر خید کے دل کا نا والزیتون گواد زیتون وطور سینین گواد طور سینین موسیٰ علیہ السلام علاقہ نوح علیہ السلام علاقہ عیسیٰ علیہ السلام علاقہ وهذا البلد الامین گواد الاکل امن والا مکہ لقد خلقنا الانسان لیکن پیدا کر دے مونگ انسان فی احسن تقویم و بہترین ساخت کے ثم رخل ڈول ڈال ڈانچا ثم رددناہو بیامونگ بیور چول اسفل سافلین دٹول نپلان درجہ کی کلچ دے پخپلاغیت ورد دلغوڑی یعنی کافر شی کنا جہنم تلال شی الا الذین آمنوا مگر آک سوک چیمان روڑ دے آگا جہنم تنزی وعملوا الصالحات نیک عمل نے کر دی فلهم اجر غیر ممنون لاغیر پر ثواب دین ختم دن کے وما یکذبک عن سسیز دے چتا گرمی پر روزن گنلو بعد بالدین رستر الدین د جزا مبارک الیس اللہ باحکم الحاکمین اے ندی اللہ لک فیصلہ کون کے نہ فیصلہ کون کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق علق تے کنا لیوینی ٹوکڑا رہا کنا اول اقرأ بسم ربک الذی خلق دویم آیت نماخوذ دلانو لیوینی ٹیکا اور ٹکڑا معاذ حدیث ماویلے بار بار
صحیح مسلم کې چې کوم نقل لې هغه کې دا صورت متخول او جلالولا چې صورت الاعلى کولستو دله بدوم ثواب ورکول شي چې لکه مفصل ولستو پورا نقافنا والناس پوری حدیث موضوعی ده دا دې صورت اول 15 آیتونه اول وحی کې نازل شوی غار حرا کې مخکې د انبیاء او جهد بیان کو تینو زیتون طور سینین حاضر بلد الامین بلد الامین کیا ابراہیم اسماعیل امراضی داغی کوششونه بیان کړ چې توحید ته پاره ثم استړې تکالیف تیر کړې دي دې صورت کې ترغیب د قران ته اقرا اللولا بسم ربک خپل رب دنم په امداد سره قران لولا الذي خلق غزات چې پیدایش کړي خلق الانسان انسان پیدا کړي من علق رمین ټوکړینا اقرا اللولا وربک الاکرم ستارب دې عزت والده لستل کوا وای اللولا ذکر کوا الذي غزات علم بالقلم چې علم ور کړي د قلم په ذریعہ عام دا قانون دی رسول الله له بغیر د قلم نه ور کړي علم الانسان خودری د انسان تما لم يعلم هغه څه چې دې په نه پوهیدو انسان پیدا شي نه اے بی سی نور دي رست بیا دې خپل شاعری کوي کلا یقین خبر داسې دا ان الانسان چې بشک انسان کافر لا یتغا خام خاصر کشي کوي الراه استغنا پدیوا چې ویني خپل ځان مالدار نمکه را کافر ځان ته مالدار ښکاری ان الى ربك الرجع يكن صارت طرف تا واپس دا ارايت الذي ينها ايت بنيا سوق ينها چې من کوي دا کافر ابو جهل دی عبدا یو بندا اذا صلى کړي چې مونږ کوي نبی سلام من کوي ارايت ان كان على الهدى ايت نګوري کچري ودا بندا على الهدى په هدايت او امر یا حکم کوي بالتقوا د پرهیزګارې ارايت ايت تبيني ان كذبا وتولى کچره دې دروژن غني وتولى مخړي علم يعلم بان الله يرى ايدن پويږي چې کین الله ویني دې تنګو مو الله معنی ویني سر کلا اتردا سن پکار لا الا ينتهي کچره دا کافر من نشو لنصفعا نخام خامون بدیرا خو بالناس يد سټوکینا ناسیتن سټوکی کاذبتن دروژننا خاطئتن گناهګارنا فلیدعو دې خام خروب لی نادیه خپل پارٹی خپل مجلس ته आवाजو کې خپل مرګو تا سندعو الزبانیه زدمن باواز ورکو زبانیه ملائکو تا فرښتو نمونه دي زبانیه کلا چر داسنه د پکار پیغمبر متنګو لا تطعه د خبر ممنا واسجد سجده کوا وقت ربو نزدیش الله تا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ القدر قدر دے کنا تقدیر دے یا قدر دے خلق بھی لگا قدر کا کنا قدر عزت کا بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه یکن من شروع کړی نازل الذی کتاب فی لیلۃ القدر پشپد لیلۃ القدر کی چې رمضان کې دا ترغیب ماخی قرآن تا دی صورت کې وجه بیانی چې دا قرآن ته ترغیب ولې ورکی ځکه چې دا ډېر عظمت والا قرآن دی لیلۃ القدر کې نازل شوی دی اقرا دالولا کنا ځکه چې موږ په عزت کې نازل کړی دی عزت والا دی کتاب دانوم دې کې بار بار راغلی قدر قدر دینه ماخوذ دی موضوعی حدیث نقل من قرأ سورۃ القدر چا چې داولوس کنا اغله بدومه ثواب ورکول شي چې د رمضان د روزو برابر لیلۃ القدر شپه چارون کړي عبادت کړي دا لیلۃ مبارکه او لیلۃ القدر کوم چې دخان کې راغلی و دلته دا دواړه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا دواړه رمضان کې لري شعبان کې نشته بده کې دا میډیا ولا غلط لګیاري شپه د قدر کې مونږ نه کړي و ما ادراکا تا صفات دا ما لیلۃ القدر شپه د قدر صدا لیلۃ القدر خیر شپه د قدر غوړه من الف شهر نذر میاشتنا دې عبادت نه غوړه زرا بور کې زر میاشتې تنزل الملائکه رکوزیږي ملائک او روح او جبرئیل السلام په دې کې راکوزیږي جبرئیل بیان دې راکوشي د نبی سلام د وحی نه پس ویجړلې دروغوي دا قرآن سوئی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ دخل رب پہ اڈر من کل امرن فہر امر کے سلام اندہ سلامت یادا حیا حتی مطلع الفجر ویدا شپا در خطو دا سبا پورے پشمنے دے بن کے نبس شپا ختم
بسم الله الرحمن الرحیم. ان سبا چوخی جی نالے دان چې پښمنه یو بجبن کې هو شپه ختم شو. نه نه دستا پښمنه معتبر نه دی، رڼا چې روخی جی اسمان د کنارونه. سورۃ البینہ. لم یکن الذین کفروا نوا کسان چې انکار کړی د قران نه من اهل الكتاب د کتاب والمشرکین د مشرکانو منفکین پر خودن کی خپل ضد لا حتا تاتیهم البینہ تر دې چې راشي تا دلیل ښکارا. اول آیت نن ماخوذ ده. صحیح بخاری کې د دې فضیلت راغله. ابی بن کعب فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله ما ته وې چې ته دې ما ته تلاوت وکې. لم یکن الذین کفروا دې ما ته ولولې. نو ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایله آیا الله زمانو مغسته هغه او کنه ناغه د ډیر شوق نه ودانه په جړا شو جوړ الله زمانو مغسته. نو قرطبی لیکلی چې دا مشله بګای چې کله کله کې شنه د قران اوري کنه لیکي عجزی ده ښا تکبر نه پکار چې تک شرط کینه چې پوي کې نه ہوتا. قرطبی مفسر لیکلی محدثم خپل دغه کلام کړل دي چې دا دوبی بن کعب دی لوی بختوري صحابه په مینس کې بل جدا نه حاصل هغه د ډېر خوشاله نه وجول چې ګور الله زمانو مغست دي. دو موضوعي احادیث دلته کې دواړه سالبی لیکلي دي. قرطبی په کې یو لیکل دي که خلکو ته دا پته چې لم یکن الذین کفروا کې سدي دی خپل اهل ویال او ارس پری خو دې ذکر کوله حدیث کمزور دی. حفاظی قبل باندې تنقید کړی دی ابل چې سالبی لیک کشاف لیکل دي سوچ داول ولي قیامت پر سار ماخام چې کوم بهترین مخلوق دې بلاغي سره موجودي وي. حفاظی ودا دروغ دي. منفکین حتا تاتهم البینہ رسول من الله ان رسول دې الله طرف ربط میونه وکنه مخکې وی قران نازل ليله القدر کې شوی دی. دې صورت کې فائدہ بیانې د انزال چې قران ولې راغلی دی چې داخله د زید نه بنشي په دې باندې حجت قائم شو. دې کې د قران د مضامین خلاصه بیانېږي مخکې انزال بیان کو. رسول من الله رسول الله طرفا یدلو چلولیا غاصوفم مطهرا صحیفه پاکه فیها کتبن پدې کې مضمون دي کتب او مضامین قیمت مضبوط اوصاف والا پدې قران کې زبردست مضامین دي. وما تفرق الذين ندل شوی کسان اوذل کتابا چاغل کتاب ورکل شو الا من بعد ما مگر رسول دین جاءتهم البینات چراغلی وغی تخکار دلائل دلیل. وما امروا الا دیتا حکم نو کړی شوی مگر دا ليعبد الله چې عبادت یو کی د الله مخلصین له الدین خالص کون کی داغه د پارا بندګي او نفاق لک په توحید باندې ډډه کون کی د شرک نه و یقیم الصلاه د دې خبره حکم چې اهتمام دی کوي د مانځو و یو تو زکات او زکات ته ورکی وذالک الدین القیم او دا نیغ د ملت دین نیغ مضبوط دین دی. ان الذين كفروا بشاكا کسان چې کفر کړي من اهل الكتاب د کتاب ولونه والمشرکین د مشرکانونه فی نار جهنم اور د جهنم کی بوي خالدین فیها همیشه به پدې کې اولئک هم شر البریه هم دا کسان بدترین مخلوق دي. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړل وعملوا الصالحات عملونه کړی دي اولئک هم خیر البریه دغه غورا مخلوق ندی. جزاؤهم بدل دی عند ربهم ندی ربنی جنات عدن جنتون همیشوالی دی تجری چی بیگی با من تحت الانهار ناغیدون دلان دی نرونا خالدین فیها ابدا ہمیشہ ہمیشہ بوی پدے کی. رضی اللہ عنہم اللہ دین رضا دے وردو عنہ دی داغن رضا دی ذالک لمن دا بدل آغا چا خشی ربا شیو یرید دخپل ربنا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض کله چې اخوذل شي زمکا زلزالها پورا خوځیدلو. سورۃ الزلزال سورۃ الزلزلہ سورۃ اذا زلزلت نا د دین د نمونه دي. اول آیت نن ماخوذ ده
سنن ترمذی حدیث ته چې دا سورۃ د قران د درې مې سے برابر ده او یا ایها الکافرون صدور میں سے قل هو الله احد د درې میں سے دې باندې لوی کلام نه دا حدیث کمزور ہے دا شان بل حدیث هم نقل له اغم ترمذی کې نقل له ابن عباس نا مرفوعا چې دا قران سلورما کافرون دې درېما سورۃ الاخلاص او نیمه دا قران زلزلات لیکن دیکھ یمان بن مغیرہ دے عنزی سخت ضعیف کمزور دے سالبی دل تسنی بھی ویلے غلیبت لینو مخی دو ڈر ذکر شو دے صورت کے داغی انجام خی لوی زلزلے تذکرہ بجے کی لوی زلزلے دا قیامت کله چې اخذوا لشزمکا زلزالها د دې پورا خذول سره واخرجت الارض بار برو ورزمکا اسقالها والبوجنا وقال الانسان انسان بوای مالها سو شو د زمکلا یوم اذن پدغرز بدازمکا تحدث بیانی دا اخبارها خپل کیسه خپل اخبار داستان نو بیانی لان ربک او حالها پدې واجستارب یقینا او حالها ته حکم کړل خبرې وکي یوم اذن پدغرز یصدر الناس خلق د قبرون نراوزی اشتاتن جدا جدا ډلې لیرو د لپاره چې دوی ته خذل شي اعمالهم عمل الذی فمن يعمل چاچ عمل کړي مثقال ذره خیرا یرا په مقدار د یوې ذره نیکی یره دی باغوینی فمن يعمل چاچ عمل کړي مثقال ذره په مقدار د یوې ذره شرن بدی یره دی باغوینی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا گوادی منډه وهون کیا سنا ضبحا چهانیږي انسان تعالی خو اسخره د خپل مالک څنګه خبره مني ته د خپل مالک د الله خبره نه مني ربط مخ کې سره سورۃ العادیات هغه د مخ کې تخویف اخروی د صورت کې هم رجل هم د تخویف هم ده دل انسان بعضی شرونه به ذکر کیږي اعمال او شرعي اعمال مخ کې د شر ذکر وکنه زجر بور کی کافرانو داغي په عملونو ادا مټا کوړتیا بیان دا ډېر مټا کور دي عادیات اول آیت نن ماخوذ ده صالحی لیکلی یو کمزور حدیث سو چې دا سورۃ الولی الله بدل لس کو ثواب ورکی چې مزدلفه کې کوم خلق کوشپته رګړي داغي مطابق داغي لسکنا اجمی منس کی حاضر شي حدیث موضوعی ده والعادیات ضبحا گوادی منډه وهون کې سنا ضبحا چهڼيږي فالموریات بیارستون کې دی قدحن دنال په وهلو سرا اور استون کې ور موریات وريون ور بیا اور استون کې ور خپرو بغینال نه اور دي شي فالمغیرات بیا غرضګری کې نام لګون کې سبحان پسبا کې فاثرن به نوشت کې پاغي سره نقان دوړې سار کې دوړ سوي فوسطن بهن وننو زید غدول سرا جمان د دشمن په جمع کې ډاله کې مزګورها دا پدې گواهی ان الانسان چیکن انسان لربه لکنود د خپل رب ډیر ناشکر دی و انه علی ذلک لشهید یقینا دې په دې باندې خامخا گواه دی و انه یقینا دې لحب الخير دم فمن د مال کې لشدید خامخا ډیر سخت دی انسان مال پسې مور شو افلا يعلمون آیدین پویږي زابو سرا کله چرا برسیره کی ما فی القبور غچ په قبرونو کې وحسل اور بوستلشی ما فی صدور غرازونه چې په سینو کې دي ان ربهم یکن رب ددی بهم پدی باندې یوم یذن پدغرز لخبیر اما خبردار دې الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ القارعه القارعه تکون کی آفت مل قارعه سد زلنا تکون کی آفت درې وایتونه دانو ماخوذ دی ولنی چاچه سورۃ القارعه ولست الله بعد قیامت پر د میزان درون کی حدیث موضوعی محکم قیامت احوالو سم د قیامت احوال دي کنه تخویف سے پدې کې اخروی تخویف ته اخروی قیامت سے سخته بیانی تک روټا کوونکې د شپې چې څو کوروټه کې خلک ویل که څوک وي بغه تم قرع ویل شي
وما ادراک ما القارعه تسپويږي چې څه دې زړه ټکون کې آفت دا قیامت ته کنه یوم یکون الناس فکمن چې شی بخلق الفراش المبثوث پشان د خورو ورو پتنګانو وتكون الجبال شبغنا كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش پشان د ډندت کړي شوی رنگینی وړه عهن وړه ده کنه فاما من اورنه به الوزی کنه کله چې ډندت چلیږي شي مشرکین دا مالوش الوزی کنه دا شان دا اورنه به الوزی فاما من ثقلت موازینه نارا غسوک دانشی داغی طولنا فهو فی عیشت یبدی پاغا جن کے راضیا خوشحال کے واما من خفت موازینه ارا غسوک چسپکشی داغی طول فامه نٹکان داغی حاویا کنددا وما ادراک ما هیہ کاتا سپت دا چغس شیرے کندس شیرے نارون غدور کنددا حامیت سخت گرم بسم الله الرحمن الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم تو تکاثر تکاثر هرست ډیروالي د مال اول او دویم آیت نن ماخوذ دی اول آیتنا سالبی موضوع سره سړي کې چا چې سو تکاثر استو الله بد سره د خپلونو نعمتونو حساب نه کې چې کومه د دنیا کې ورکړل دي اذن بد زرو آیتونو اجر ورکی سره کمزور دي اول موضوع دے آخر کے در آخری سے شاہد اشتر سنند حاکم کے بے حقی کے بل حدیث کے نقل دی ضعیف سے تاسو کی وطن دو مواس نہ لري چدا صورت پی اولولی الہاکم التکاسر رحمک اللہ دی صورت کے زجر دے خلقو تا چه بس مال پسی و دنیا پسی شوے اخپل آخرت تایر کڑا مخ کے تخویف ہو کنا دلتا کے زجر دے الہاکم تاسو بغفلت کے چولے یا خلق و تکاثر حرص تډیر والی د مال یو بل سره مقابله کې حتا تر دې پورې زړتم المقابر چې اولی دل تاسو قبرنا خپل مړی مشماره زما مړی ډیر د وساغه کم دي یا تر دې چې قبر لوره سره خطا تر اوسه پورې تکاثر کې مال ډیر آخرت نه یاده کلا چر داس ندی پکار تکاثر نه دی پکار سو وتعلمون زرتا سبب پوښه دا پتو لګي ثم کلا بیام ندی پکار دا کار ندی پکار غفلت ندی پکار سوف تعلمون زرد تاسو پوښه کلا لو تعلمون یقین کچر تاسو پوښ دے علم الیقین په یقینی پوښ سرا لترون الجحیم تاسو بخامخ وینه دوزخ ثم لترونها بیا تاسو خامخ اغوینه عین الیقین د یقین پسترګ وینه ثم لتسالن بیا بخامخ تاسو تاسو کول شی یوم ذن پدغرز عن النعیم د نعمتونو په بارکی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر زمان گوادا یا ما ذکر گواده مخکې زجرو دنیا په محبت دلته اسباب د خسران بیانېږي چې خلکو له تباده زجر ورکی په اسباب د خسرانو اسباب د خسران بیانېږي ان الانسان لفی خسر دویم آیت کې ترغیب دی بیا صفات د فلاح ہوتا چې غټه باغ سوک چې ایماندار دی عمل صالح کې اول آیت نو ماخوذ سورۃ العصر صالحی لیکلی دی موضوعی سند سره چې سورۃ العصر ولست الله و دیو بخي هدا بدا هغه چانه چې د حق وصیت کړي او صبر وصیت کړي سند موضوع زمانہ گوادا یا ماضی کرو گوادے ان الانسان چیکن کافر انسان لفی خسن خامخا پا نقصان کے دے الا الذین مگر آکسان نقصان کی ندی آمنو چی ایمان روڑ دے وګورا سبب د خسران سره بیمانی وعملوا الصالحات نیک عمل کړی وتواصوا بالحق وبلتن نصیحت کړي بالحق د حق چې حق لکونی سا قران حدیث وتواصوا بالصبر وبلته وصیت کړي د صبر کولو چې په دې واستینیا نه داخله تاوانیان نه دي ښا بسم الله الرحمن الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ویل تبایدا لكل همزه د هر اشاره باز د پاره سورۃ الهمزه مخکې زجر ورکړو په خسران سره اجمالاً دلته اسباب د خسران بیانی تفصیلاً انسان ولې تباہ کیږي دغه لګلانجی دي مخه تبادر دوی شاته تبادر دوی اشاره مشاری کی را کوي
ہمیشہ معاشرہ سے خلق خرابوي هم از علم اس کوي کنه اخبار کې وای بس کارټونونه جوړي په دې ولنو بدل لګي دا کسان تباري الله وي کشف و بیان الکشف والبیان یو کمزور سند سره لګري دي سوق د اولو الله بدلا لس گنا ثواب ورکی دا خلکو مقابله کې شریعت نبی صلی الله علیه وسلم استهزاء کړی دا ہلاکت تے داغا چاہتا پارا ہم ازا اللوم ازا چاہ ہم از کی علم از کی اشاری ہوئی راوی علوم از لم از کی عیب لٹی مخی تبدردوی شاہ تبدردوی مخی تے اشاری کی خوشی پناہ کی اللذی دا آغا کستے جمع مالا چھ مال جمع کی وعددا او دا شمیری ار وقت شمیری ورکا چاہتا کم شوی خونو دے یا سبو دیکھو مال کی دا خیال لے ان مالہو چکن مال دا اخلدا دل با ہمیشہ جندور کی یا مال بدی جنت الخلد ترسی پر مال بدی جنت ترسما کلا چرم دا سندا لهم بزننا دے بقا مخا اغرز ولشی فی الحطمہ فحطمہ کی وما ادراک ما الحطمہ تا دا سپتا دا حطمہ سشیدے نار اللہ دا اللہ ورد حطمہ الموقدا چی بلگڑی شوی دے اللتی دا اغا ورد تطلعو چی ورخیج بام لبکی علی الافئدہ فزلنو باندے فزل بام لکی التبورزی انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ لیکن بھی بدا پدی باندے مؤصدۃ بند کڑے شوی دا ہر طرفا اور گرچا پیر اور فی عمد پوگدو ممددہ فی عمد پستنوں کے ممددہ اگدو کے اگدو پیپونا بستن بھئی کنا بند بھئی پاگے کے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفیل تخویف دنیاوی بدی کی ورکی مخ کی خراب صفات ذکر کر دی صورت کی وچ گورا عذاب بلبان دنیا کے راشی لکا برحت ہو گورا آغاتیان والا مکے ختم ہو گورا رما کول اللہ بھی ختم ہو علم ترا اول آیت نم ماخوذ دی صورت الفیل اتی چاچی بداولستو اللہ باغ طول مرد خصف و مسخ نساتی پس مکہ کے بے خخینہ و شکل بولا نروانی حدیث موضوعی دے علم ترا ابن خالوی دوزائی لکل یا راب و سلاسین کے 75 صفحہ کی 151 میں کے تدے معنی پستر گلی دل ندی کل ما فی القرآن من علم ترا ومعناه علم تخبر علم تعلم دستر کو قتل ندی مراد گورے رویت القلب مراد دے علم مراد دے بلینیانوی پیغمبر التعذیر ناظرو نتال دن عذیر ویزتا تا موئی کنا علم ترا آیتانی دلی دلی ابرہ بن اشرم آگاوی چه دا کعبہ دیر پتا رکی روانه دا عربو دا دنیا پیسر آٹولی زم یو دے جوڑو ما چل دگی خلق رازی ندا جوڑ کو حل تکی یمن کی دا علاقوں کے چه ورابی تے ناغا پکی اولا دوی پکی کرلے دی غصہ شوی دے زم یو دا کعبہ نوڑو ما روان شوی لارے که دا حاشم سوخانم نیولی دی چاگتووی نو اما پسی ورابی غالبا عبدالمطالبو حاشم نو عبدالمطالب لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا کال شوی رہے گا نا آگو پسی لڑو آگا تا چاہوی ستا اوخانی نیولی آگا کہ ما اوخان راکا کنا خلی تر اوخانو غم اوڑے تدل خانہ کعبان نوڑو ما تدل لگے مالوی اخبر اوخان راکا تر اوخانو مالک ما خانہ کعبی مالک شترے آگا بتا سر پوشی دی لڑو دوائیو کچھ اللہ پاک مونگ دے فوج مقابلہ نشو کولے تو پاکفل دے حفاظتو کے بیا دی لڑو علتے کے رستو پوش ول دو غرم نشاتا دی سر آتیان یو پکے آتینوں پکے محمود ہوئی شیخ صاحبوی محمود نمی اگر جب کعبے تا مخ کنیو کے مناسب جب الخافل مخ کنیو من لبے والے ندے غالے دے دریاب دا غالے مدینی طرف تے دریاب دے کنا لرے ساحل دا ساحل دا آلتا ندی باندے تو تکر کی را للو دغا غن تکی مرگا تو تکر کنو دی شکر دا ہم تو پانچو کے والو والا کانو پدی را پرے خودن دل تکی جاوید غامیدی دی ودا نور کسان اوتے بوتی ہوئی اصلاحی دے فراہی دے دے صورت تفسیر کے علم ترا آیاتانی دی دلی سوچو کا کیف فعل آج سنگا کار کرو ربو کستا ربو مکی والو سوچو کستا رب سنگا کار کرو بے اصحاب الفیل تیان والو سرام علم یجعل قیدهم آئینوی کو چل والداغی فی تدلیل بیکارا ناکاما وارسل علیہم آیا راوین لگل پاغی باندے تویرن مرغ ابابیل ڈلے ڈلے ترمیہم چی وشتلی آغی بحجات پکانو
من سجیل دکت کانونا وجعلهم نکل یغی کعزف مأکول پشان د خورد شو بوسو سوٹے یادول خوی نوے سوٹے تے جوړ کړه وای دا لفظ د قران سره نه خای. بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ قریش اول آیت ندا ماخوذ لإلاف قریش صالبی کی موضوعی سند سره چاہے سورۃ قریش ورستو اللہ تعالی بدل کعبه طواف کو ان کو دل اعتکاف کو ان کو لسبن ثواب ورکی سند موضوع ہے. مخ کې زجر ورکا کنا چې الله کو تان وړو دې صورت کې زجر ورکی چې چا کو بهتر کې حاصل بیت دنیا دا کور پرېخه دنیا د پاره پرېخه ده خانه کعبه ته نزي دنیا کې سره ډېر مشهور ده تجارت د پاره کله طائف ته زی او کله یمن ته زی دا قریشو گرمه او سردی کې یو خپل خپه شکر وزي طائف یخو کنه مال ته بدل د به ګرمي ته رول اوس لکه خلک روزه کې زی کنه ابتابات تا لإلاف قریش تعجب دې د مینې د قریشنا إلافهم من ددی رحلت الشتاء سفر د جمی سرا و صيف و سفر د وړي سرا نور کې یو خازي طائف تا اشرف دې کې یمن تزي کعبه دا سے پرخ ګورا فليعبدوا فقاد دې عبادت خاص کی رب هذا البيت رب دې کورنا الذي غزات اطعمهم چې دې له خوراک ورکړو من جوع چې بچی د لوګینا ور هغه ول سمرا احسانات پیګړي وامنهم من خوف ودیل امن ورکړي د یرینا دی په امن دی ګور په امن ګرځي قریش کو د سوینا ویدا کعبه متولیان دي دې سموای نه پکار دای چې یوازې دې کور والے عبادت وکړي رب کنه تاولې دې کې بوتان نه باسي دي په امن سره ګرځي یو خپل خوا. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین آیات دې له هغه کس یکذبو چې هغه دروژن غني بالدین جزاء او سزا. سورۃ الماعون سورۃ ارأیت او سورۃ الدین متوي زجر مخ کې ورکو چې دې کور حق چا پرې خیر خپل رب حق پرې خیر دې کې داغي نور او صاف قبیحه بیانې د قریش او خصوصا ابو لهب بری ساریخه او اخر پر ابو لهب بری ساری چې دا دومره پامن دي یتیمان او مال ټکویا. سورۃ الماعون ويمنعون الماعون دوم آیت نم محفوظ ده چا چې دا صورت ولستو الله باغ معاف کی کچره دې زکات ورکي افایي وي دا موضوع ده اگر چې د نور نظائر هم شته ده. ارایت الذی تا سوچ کړه هغه کاستا یو کذبو چې هغه دروژن غني بالدین جزاء او سزا. فذلک الذی دا کاسته يدعو الیتیم چې دکی ورکی یتیم لا. قاری حبیب گل رحمه الله صالم زما استاد د اخرت تجوید او دا مثال ډیر ورکو انسان نجم الدین مرسی او کلاس کې نه به فذلک الذی يدعو الیتیم نه بڑے ہو سکے دا یدعو دعوت ورکی یتیم لا الله هو چې يدعو الیتیم ته یدعو الیتیم دکی ورکی دکی اده باغ ډیر زور کو دو کاله تقریبا ناسما تجوید کړو د عالمو یدعو الیتیم دکی ورکی یتیم لا دا کسته ولا یحض تیزن ورکی علی طعام المسکین فخراج د مسکین فویل تبایدا للمصلین منذ گزار لا الذي اغمن گزار لهم عن صلاتهم ساهون چې د خپل مونږ د حقیقت نه به خبر دي الذين كسانهم يراؤون شغیر یا کاری کی مانځ کې ويمنعون منکی الماعون معمولی سيزو د عام استعمال سيزونه منکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الکوثر سورۃ النحر دې ته ویل شي قربانه خبره ده پکې کنه وانحر مخ اوصاف قبیحه بیان کړ پدې صفات دل ته دې په مقابله کې اوصاف حسنه بیانې. ازغم ګور نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکی دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځل کافر خبره وکړي یو تاسو سره خبره وکړي چې بارو ته بلو ته وی ترې ابتر سره خبره کې چې د اولاد نه پای نه الله سره توړي چې ابتر دې پخپل لري پخپل دا به لکه دې تا پورې خان دې را خان دې صالبی لګري سند موضوعي سره
سوق داولولی الله باغلا جنت د هر نیر نو بور کی او چې څومره قربانې د الله په نوم کېږي د هغې لس ګونه ثواب بدله ورکړي. خفاجي وي دا دروغ دي لیکلي. انا اعطیناک الکوثر، یقینا موږ تعالی درکړی دی کوثر. قرآن مراد دی یا هغه آخرت کې هغه نهر دریاب حوض د کوثر مراد دی چې باندې د اسمان د ستورو برابر جامونه دي. اوبه د پوینه سپینې دي ګبین نه هوږي چا چې اوس کړي لم یزما ابدا چرې بنتګي کیږي. فصلن منز کوال ربک د خپل رب د پاره وانحر قربانی کوای والد هغه د پاره. ان شانک یقینا ستا دشمن هو الابتر غموند وتل دي. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون، وایا اے کافرانو چې الله بنس کافران دي هغه ته وایي. مخکې نعمت د قرآن ذکر شو کوثر سره دې کې وایي چې دشمن نه تبری کو جدا شه الله پنځه سے کم کافر دی چې الله او ته کافر وي زبو ته کافر نه هغه کافر معلومو کنه هغه دغه کافر وي. دا دې خو کسان دي دا ډېر تیزه کې کفر فتوا کې هر چا باندې کفر فتوا کفر دی او دې سنن ابن ماجه حدیث ته ډېر ښه صورت نه دی. هغه دو صورتون چې څوک لولي سورۃ الکافرون او سورۃ الاخلاص. سورۃ النصر فضیلت وګورا سوچ داولو الله بده د ثواب ورکی لکه دا مکه رفعت پرز نبی سلام سره دی موجودو سند موضوع سورۃ المسد او سورۃ اللهب فضائل سوچ داولو لکنه الله نه زما قوی امید دی وي چغه ابو لهب سره نه وځي کی سند موضوعی دی. سورۃ الاخلاص او قل هو الله احد دا قرآن د درېمه برابر د صحیح مسلم کې حدیث ته دومره د ثواب کیږي. مضامین دی پدې کې دومره کنه. نبی سلام یو سړی لګلو صحابیو یو غزا کې مشر وغه په یو سریه کې هغه چې بکلم یو صورت مانځه کې وندا به سره برغاو. نبی سم ته شکایت وکړو مرګرو دا چل کوي ناغو دی چلولې کې ځکه چې پدې کې د الله نماز اخوخت د الله صفت ته پکې ناغو ته دې خبر کې چې الله د سره محبت کوي دغه چې دې سره محبت کوي. الله نصرت پر راځي ابو لهب تبا کیږي چې تباشن اخلاص سره توحید بیان وکنه دا حفاظت کوه په سورۃ فلق او ناس سره دا آسان ربط ده. سورۃ النصر اذا جاء نصر الله کله چې راشي نصر د الله امداد والفتح کامیابی ورایت الناس. وه اے کافرانو لا اعبد ذی عبادت نکم ما تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوي چا به کوي الله سجود لا اعبد ذی عبادت نکم ما لا غس تعبدون چې تاسو عبادت کوي ولا انتم عابدون تاسو عبادت نه کوي کون کینه ما اعبد هغه سوچ ذی عبادت کوم ولا انا عابد نیم ذی عبادت کون کې پراتون کې زمانہ کې ما عبدتم دا غس تاسو عبادت کوي ولا انتم عابدون نه تاسو عبادت کوونکی پراتون کې زمانہ کې ما عبادو دا هغه چا چې عبادت کوم لکم دینکم تاسو د پر تاسو دین دی ولی دین زما د پر زما دین دی ازلی کافر دی. بسم الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله کله چې راشد الله امداد والفتح کامیابی. دا سورۃ نازل شنه ابوبکر صدیق جوړل کنه خلک دا بوډا سي جاړي بیا چې نبی سلام وفات نه خلک به مونږ پوه شو چې دا په صحیح ځای جوړل لکه چې لږه پوره شي نه الله امداد راشي خلک دین ته ډلې زی نه کار خو پوره شو کنه خلک دین تراغ خلک توحید تراغ نه نبی سلام وخت پوره شو کنه هغه ذمہواری پوره شو دنیا کې به وسکي نصیبه. ورأيت الناس توين خلق يدخلون چې داخليږي با فی دین الله دا الله په دین کې افواجن ډلې فسبح تسبیح کوا بحمد ربک د خپل رب د حمد سره بیا هم توحید بیانې واستغفره غنا بخنه غواړه انه کان توابا بشک هغه ډیر معافي کوونکی دی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ اللهب شغلو والده کنه
خپل نوم د سره عبد العزى د نبی سلام ترو سید وکنه سید پیژنې کنه وګوره بیا هم جهنمی دی شي سه وی سیدو اډر سور سپینو لیکن دا ور نه بچ نشو دا د په دوه زمانه باندې نبی سلام دلونو واده وی هغه دې ته لاګه کړو دواړه مشرکان او هغه ټیم د مشرک د نکاح پابندی نه راغلي تبت دا صورتونه کې چې د شروع د خیرونه شي لکه تبت ویل مخکې تر شي هلاک شول نو هلاک بشي یدا ابي لهب دوال لاسونه د ابو لهب د بدر کې پټ شي او دا دلا مخې له خنه راته کنه دغه غلاګرو خانه کعبه نه بغلاګانې کوله وتبو دې په خپلم هلاک شو ما اغنا عنه هیڅ پیدا ورنکړه مالو مال د وما کسب نه هغه سوچ د غټلو کسب نظامن مراد دي هغه هم پیدا ورنکړه سيسلا نارن زردا چې دی به داخل شي ورته ذات لهب چې زمبو ولده د خپل لهب د کنه مور د لهب ابو لهب شغلو ولا لدې کافر نوم قران کې راغلی ابو لهب وامراته خزدد ام جمیل حماله الحطب شغل خوردا یا وړون کې د خشاک ته ازي به وړل نبی صلی الله بیلار کې غورل خدا محاورم د عربي کې حماد الحطب شغل خورا نبی صلی الله علیه وسلم په سر به خبره کوله فی جیرها داغه په خسته سټ کې سراحیدار سټ کې حبل رسیدا مم مسد د کجرو د پوست کې نو سوګي غشا کې ورونه مړې ته په پرې وته مردار شو ایا دا اخروی سزا ده سټ ډېر مېدار ام جمیل نومه وګا نه جهنم کې د کافر مړه دا نبی صلی الله علیه وسلم چاچی دا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الاخلاص سورۃ الاحد سورۃ قل هو الله ډېر نمونه دي قل ويا اے نبی هو الله اغه الله چې تاسو ته پوس کوي احد النسو یوازې اکیو ده هغه سره شریک نشتا دا 365 بوتان داغه سره شریکان نه دي ګوره تاسو غلط لګیاي ذات لحاظ سره یو ده صفات لحاظ سره یو ده الله الصمد الله بیاجت ده لونو تا زامون ته اجت نشتا لم یلد نه داغه نه سو پیدا دی ولم یولد نه دی چانه پیدا شوی ده ولم یکل له کفوا احد نشتا در پاره هیڅوک برابر داغه برابر هم څوک نشتا معوذتين دې پسې نقل دي دې نوم معوذتين نقل دي سورۃ الفلق سورۃ الناس دې په دوه سورتونه دي پناه غفتن کې دوه سورتونه نبی سلام بدا د شپې لوستل سورۃ الاحد مسره دا بلاسونو کې چوپ ټول ځان باندې میرا کاګل فلق شلون کې ذات الناس خلق شلو دی ویل شي ناس خلق دی ویل شي کنه دا نبی صلی الله علیه وسلم کې چوف کړل عائشہ صدیقہ فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم بیمار شو نبی نه شو ویلې نما به ویل دغه په لاسونو مې چوف کړل هغه لاسونه مې دغه په وجود باندې را کاږل شیخ سیبوی سے حدیث دویش نمونہ شل نمونہ دے نقل دی ب20 اسما یو نمی صوت المعرفت هم دے اللہ پا دے کہ خلق پیجنی گنا او احدو گنا صوت الفلق و صوت الناس کله چې توحید نور حاصل شو صوت الاخلاص کې توحید دے نه لازم نه چې حفاظت وکړي شي شرورنا هغه محفوظ کړی شي نو هغه دا خزانه به څنګه محفوظ ساتي نو وایا ز پناهي غواړم پر رب د فلک سره رب د سبا شپوشي سبا د روزي من شر ما خلق د شر دا غسینا چې هغه پیدا کړی دی ومن شر غاسقین و تیری د شر نه اذا وقب کله چې خورشي ومن شر النفاثات د شر د پوکو کوونکو نه فل وقت په غټو کې دا خزنه مراد ښا ومن شر نفوس النفاثات نفوس هغه کې حذف نفاثات ځکه مؤنث راغلی دی نفس مؤنث دی ومن شر حاسد شر د حسد کون کې نه اذا حسد کله چې حسد شروع کی دا دې ځل نازل شي د درې ځله مدینه کې نازل شي یو ځل نبی سلام باندې جادو شو صحیح بخاری کې حدیث ده لبید بن اعصم او دا غلونو د نبی سلام منګز غاخونه او سبيخته مبارک پټ کړو زروان نمی کوی کې الته یو په جادو کړو ته یو ګټ لاندې پراتو
نبی اسلام دینی کارونو کې څه ګډوډوالي نو راغی، دنیوي کارونو کې راغلو. دا کار مې کړی یا مې نه دی کړی. امین احسن اصلاحي دې حدیث لکه خپل مې کړی دی او ته بوته وي دوه درې مخې کړي پکړي دي. دا آیتونه دا صورت بیا نازل شو. دا صورتونه دو پر اختیار نبی صلی الله علیه وسلم ټول اړه بل خوتا په د باندې څه شوی، په د باندې جادو شوی، به کم ځای کړي لانکی کوي کې زروان نمی کوي کې ګټ لاندې پراتی دي. بیا صحابه نبی صلی الله علیه وسلم غیر اويستو وبم دا غي جوړ شوی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته سونه وي کني دا سه جادو فقه حنفی کې دا واجب القتل دی، جادوګر لا کافر دی. بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الناس. بعض روایتونو کې نقل دي چې دا یو ول آیتونه نه یو ول غوټه وي، یو آیت ته یو غوټه پرانسته کېده. ا دروغ دي ښا. وایا اعوذ پنایو غوالم برب الناس، پرب دخل کو، ملک الناس، بادشاہ دخل کو، الہ الناس، معبود دخل کو. رب صفات بیان دي کنه، رب د ناس ته دخل کو، رب دې بادشاہ دخل کو، الہ دخل کو. دسنه پناه غوالم من شر الوسواس، د شر د وسوسو چونکو نام، الخناس چې پټیدون کړي څنګه الله ذکر کې را پټیږي شیطان. الذي اغا یو وسوسه چې وسوسه چې په صدور الناس دخل کو پزړونو کې، من الجنه کده پیریانی و الناس کده انسانانو نوي. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اسمی د سورتونو شروع کوم ویلو سورۃ الفاتحه کې چې کار زمونږ دالې شروع زمونږ د کار ایاک نعبد ولا نعبد البقره. موږ عبادت کوی وای د بل چا نه کو، د بقره نه کو لکه څنګه چې يهوديانو کړو. موږ عبادت نه کو د آل عمران لکه څنګه چې نصرانيانو کړو. ځکه چې عبادت د غیر الله ظلم دې، موږ ظلم نه کو تر دې چې په خصو باندې نه کو نساء باندې نرولې کې مونږ باندې مائده ځکه چې مونږ شرک نکو پانامو کې په تحلیل او تحریم د خپل ځان نه، هرګه چې مونږ شرک نکو پانامو کې نه بچ مونږ عذاب نه پشان د اصحاب اعراف والو را کې مونږ له انفال د خپل طرفه توفیق توبه را کې او براءت د کفار او مشرکین نه توفیق را کې توبه لکه توفیق توبه تا ورکړو قوم د یونس نام مګ دې مونږ باندې بوجونه لکه چې تا بوجونه یو په هود یوسف علی السلام توفیق را کې استاد خپل تسبیح لکه څنګه رعد وی او توکل پشان د ابراهیم علیہ السلام. مکه موږ د مکذبینو پشان د اصحاب حجر، بلکې الهام کې موږ ته خیر د لارو لګتا چې وਹੀ کله نه حلتا لارو خې موږ ته هدایت راکې موږ ته د خپل کتاب لکه کتاب بنی اسرائیل دا ورکړو د خپل کتاب کلک کې زموږ نه لکه کتاب کلک ورونه اصحاب کهف مریم او صاحب طه د پیټولو پیغمبرانو جميع الانبیاء. وجعلنا اصحاب الحج الیک کې موږ حج والا خپل طرف ته لکه ټول مؤمنانو غوندې روخانه کې زموږ جناب بنور کلذی باغ نور چتا نازل کله باغ فرقان. مکه موږ پشان د شعراء الذين اغسان چې کی وایو سکینا، بلکې کې موږ پشان د نمل چې اصلاح د خپل خلقو کو تشجيع بهادر کې موږ په قصص د موسی ډېر پات چې موږ مجاهدو کو چې انورو کورونه مشرکانو هغه چې پشان د بیوت عن کبوت دي غلبرا کې موږ لکه غلبه روم لور کړو په فارس مجاهدو کوم پشان د لقمان دلا پاج سجدو کې عذاب ستا کلمې دا د سجده نه کې عذاب نه هلاک کې پشان د اصحاب صفا اصحاب السبا یا فاتر السماوات والارض وثبتنا على التوحید لکه موږ په توحید پشان د صاحب د یاسین ملائک یاسین ملائک او صافات او انبیاء هغه ته ذکر کړي په سواد کې وثبتنا لکه موږ به مقابله زمر الكفر په مقابله د کافرانو کې دغه پاج مجاهدو کو پشان رجل مؤمن دا دغه پاج دعوت او کو استاد دیتا چې دې مشورې کی شورا په شبهات سره زمون خلاف په زخرف قول سره نو کوم دغه شبهات دوخان تر دې چې شیعه جاسیه زمون مخه تا واحقاف کچری دې اطاعت کی د محمد صلی الله علیه وسلم دغه لپاره فتح دا ابواب د حجرات دا لپاره د امان پدې شته دې ایمان وروړي پاغه مسله چې په سوره قاف کې دا کچری دې خبر نه مني
فتحوا بهم زاریات دی پا زاریات ولوزه لری مکان صحیح دا یا رولګي پدی باندې عذاب د تورنا څنګه لګلو تا بنی اسرائیل کې چې دی ایمان وروړو دیو پورته شي پشان د ارتفاع د نجم قمر رحم کې په موږ باندې یا رحمان په وخت د وقوع د واقعا کې په وخت د استعمال د حدیث کې هغه چې اسباب د مجادله دي د حشر د کفار د پاره امتحان نه ماخلي په موږ باندې څنګه ته امتحان اغستو په وخت د صفونو زموږ د قتال لپاره یا پر د جمعې په مقابله منافقانو کې هغه چې اهل التغابن دي اهل دې چې دې طلاق ورکړي په طلاق ورکولو او حرام کړی په دې نعمتونه په حرام کولو نو ملک حکومت دار یو سیز او اختیار دغه د قلم د لاندې دي تر دې چې الحاقا چغه د الله لپاره ذل معارج دي فبعث الله بهذه الكلمه نوح لګي الله په دې کلمې سره نوح عليه السلام ذکر و داجن رسول و دا مزمل او مدثر مخکې یوم القیامه فزمانہ د یو زمانه فی حين من الدهر په یو وخت زمانه کې لئلا يعتذر وقت ارسال المرسلات زکه چې دی بانیونه کې په وخت د ارسال المرسلاتو کې په وخت نبی عظیم کې کله چې راشي نازعات او نشي هغه موجب د عبس تندې گونجنه کې لکه څنګه چې تندې گونج کولو په وخت تکویر او انفطار کې نه هلاکت متففین لپاره پرد د انشقاق او بروج او طارق د اعلان وهو يوم الغاشيه رز د غاشيه دا فمون باندې لازم نه چې مون عاجزی او په وخت فجر کې رب البلد تا ووقت طلوع الشمس ووقت طلوع الشمس کې وفي الليل او د شپې او الضحى لانشراح الصدور چې زمون سینې الله تعالی نزي امون واو یا رب تین یا رب تین اغا چې خلقنا من العلق مونږ پیدا کړو د علقنا علیګلې په مونږ باندې ليله القدر کې بجینا نه حفاظت ساته زمونږه په یوم د زلزال کې زمونږ د نفسونو العادیات په دنیا کې منډي وي د آی قرع د قارعين مونږ ساتي اغا چې اغي قافله کړو مونږ تکاثر په زمانہ کې فامل همزا اصحاب الفيل همزا اصحاب الفيل اتیانو والا او قریش هغه چې من کې د ماعون والکوثر فولائک هم الکافرون قران نه منقول کې دا کافران دي کله چې د الله امداد راشي لا سن بعدي هلاک شي په قدرت طاعت هغه چې رب د فلک ته او رب د ناس ته ولله الحمد فی الفاتحه والخاتمه سندونه کومه رولینه او سند ما په پاڼه دی کړی زه ما قرآن مجید ویلے دے اول عبد المعبود بن خیر محمد بن گل محمد کل نکسرہ مشہور استاذ او قرآن ویلے شیخ عبدالسلام رستمی رحمه اللہ سرہ دریم دلبان ما قرآن ویلے شپک زرہ خپل والد صاحب سراج الاسلام بن عبد المعبود دی سرہ دیم قرآن ویلے شیخ عبدالسلام رستمی رحمه اللہ شیخ عبدالسلام رستمی رحمه اللہ سن 36 کے پیدا ہو 2014 کے وفات تھے 38 تاریخ غلط تھے شیخ سے بوسیت کرو 38 غلط تھے اما والد سے بیا قرآن ویلے دے شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ سر اما والد سے ویلے قرآن قاضی شمس الدین صاحب سر اما والد سے قرآن ویلے قاضی عاصمت اللہ قلعہ دیدار سنگھ اما والد سے قرآن ویلے محمد حسین نیلوی صاحب سر دیکھی شیخ عبدالسلام رحم اللہ غلام اللہ خان صاحب سر قرآن ویلے اول شیخ صاحب شیخ عبدالسلام رحم اللہ شاہ منصور بابا جی سر قرآن ویلے مولانا عبدالحادی ثواب شاہ منصور ثوابی شاہ منصور یوسف زو خان ہو کنا نغلدر بی بی مبارکہ بابر بادشاہ باندې واده وا 28 محرم 915 ہجری کے دن نکاح ہوا ملک احمد دترزیو شاہ منصور یوسف زو خان عبدالحادی سے ابزوی دے نور الحادی شغل فاضل بابو استاد دے عبدالحادی داد شیخ حسین علی استادو شیخ عبدالسلام رحم اللہ شیخ القرآن محمد طاہر رحم اللہ سر قرآن ویلو اغم دا شیخ حسین علی شاگردو نیلو سے قرآن ویلو خپل ترس شیخ محمد شاہ سر اغم قرآن ویلو شیخ حسین علی صاحب سر شیخ القرآن تفسیر ویلو عبید اللہ سندھی صاحب سر عبید اللہ سندھی هغه د ډیرو کسان نه ویلي شیخ الهند محمود حسن نه ویلي او د سید نذیر حسین دیلوی نه ویلي خو دې باندې زنه متفق بهر کې شیخ حسین علی ویلي محمد مظهر نانوت وی سره هغه ویل رشید احمد گنگوی سره هغه ویل شاه عبد الغنی سره هغه ویل شاه محمد اسحاق سره شاه عبد العزيز سره شاه اسماعیل شهید سره هغه شاه ولی الله دهلوی سره شاه ولی الله ویل محمد فاضل سیندی سره هغه شیخ القرآن عبد الخالق نه ویلي
هغه د محمد قاسم البقری هغه نه ویلې. هغه د عبدالرحمن بن شهازه نه ویل. هغه شهازه بن ابراهیم نه. هغه ابو نصر محمد ناصر الدین قبلاوی نه. هغه زکریا بن محمد نه. هغه ابو نعیم رضوان نه. هغه د محمد بن محمد جزوی نه. هغه ابو العباس احمد بن حسین الکفری. هغه ابو محمد قاسم نه. دې درې وړو بیا ویلې ابو محمد بن ایوب بلنسی او محمد بن سعید المراد نه. دې درې وړو ابو محمد قاسم سره ویلې. ابو جعفر احمد بن حسار نه بیا ویلې. دې درې وړو بیا علی بن محمد بن حذیل بلنسی نه ویلې. هغه بیا ویلې د ابو داود سليمان بن نجاح نه. هغه ابو عمر عثمان بن سعید شاګرد و. هغه طاهر بن عبد المنعم شاګرد و. هغه ابو الحسن علی بن محمد شاګرد و. هغه احمد بن سهل شاګرد. هغه ابو محمد عبید بن صباح. هغه ابو عمر حفص بن سليمان شاګرد. هغه ابو النجود عاصم بن بهدله. هغه زر بن حبیش. هغه عبد الله بن مسعود شاګرد. ابو نجود عاصم بن بهدله. عبد الله بن حبیب شاګرد. هغه زید بن ثابت عثمان بن عفان ابی بن کعب علی بن ابي طالب شاګرد. دا ټول صحابه شاګردانو سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه جبريل لورو هغه الله رو لګیو. دا دوره تفسیر خپل سره درسي دعاو کې الله دې زموږ استادانو بخي. زموږ استادان چې کوم دي هارون رشید صاحب ماغي سره تفسیر به زاوی ویلې دي. زموږ روح المانی او تفسیر نه عاشور استاد المسن الجمعه عرب استاد زما عبد الوهاب الراسخ زما د تفسیر استاد دي. شیخ عبد السلام رحم الله. ما عبد المعبود صاحب نمو نیکو محترم مشهور استاد دی جمعات. الف با زما استاد زما والد صاحب بنیادی استاد. نور چې چا حاجتونه کم مریضان دي په کورونو کې چا باندې قرضونه دي چا باندې تکالیف دي چا ذاتی معاملات تکالیف دي الله دې حل کړي. نور تاسو ځان په دعا کې دا دعا د قبولیت وخت دی. اللهم صل علی محمد لك الشفاعة محمد نعم والحمد لله كل وحمد وسلم درك الشفاعة وشمد الله دې موږ توفیق راکړي چې هر ځل د قرآن خدمت کو الله دې په خپل دربار کې دا قبول منظور کړي.